دا हल्का फी के 25 په تحصیل مندن ملاسر کلی کې شل کسان د ابرار خان په قیادت کې د مقامی امیر ریاض خان په کوششونو د ان پی مستفی شو او په جماعت اسلامي کې د شمولیت اعلان وکړو. دا ذات زه د نېشنل پارټۍ نه سره زمونږه څلوېښت کاله تقریبا دې ځای کې کېږي. موږ د دې لپاره جنګونه هم کړي دي. څلوېښت کاله زموږ وشو، موږ به د خپله لار بدل کړو. موږ خپل شپږ وروڼه زمونږ ټول خاندان یا د ماما زامن دي موږ سره دې سړو کوره موږ ټول زموږ پوره خاندان موږ په جماعت اسلامي کې ښه په خوشحالۍ باندې اعلان وکړو او موږ په هغې باندې پوره خوشحاله وو. ماشاءالله. دا امیدوار پی کے 25 راجولی خان په صدارت کې د راجوړ تقریب مشر میلما ذلی امیر محمد خلیم باچاو. په تقریب کې د مندړ امیر بشیر احمد، د جے آئی یو ذلی صدر عباس شاهین، د پی کے 25 صدر فتح البشیر، مندړ صدر عید الله خان جیس، امان الله او کارکنانو ګډون کړی وو. تقریب ته په خپل خطاب کې ذلی امیر محمد خلیم باچا وویل چې ملک د هر قسم قدرتي وسایلو ډک دی، ولې حکمرانان نه اخله دي ځکه د ملک دا حال دی. دغه پاکستان چې 75 سال وشو، 15 اتیا کال وشو، نن په پاکستان کې چې هر څه نعمتونه پکې الله تعالی را کړی، هر څه نعمتونه د سرو زرو غرونه دي پکې، رونو د زمرد غرونه دي پکې، پټرول دي، ګیس دي، ځنګلات دي، دریابونه دي، معدنیات دي. د غره د ځمکې نه زیات قیمتي دي او ځمکې د غرونو زیات قیمتي ده. خو دې باوجود پاکستان 75 سال پس نن تقریبا 63,000 ارب روپے قرضدار دی. یو ارب سمری 100 کروڑا، یو ارب 100 کروڑی، خو یو ارب نا 100 ارب نا 1000 ارب نا 63,000 پیری چې ارب کې دومره قرضدار دی. پتا سو کې هر یو تن سره زما 3 لک روپے مونږ د ایمه په ډول بین قرضدار 3 لک هر یو تن چې هر ماشوم بچي پیدا کیږي هغه دنیا ته راځي 3 لک روپے قرض ځان سره راوړي. زمون دا صبح چې 9.5 کال پی ټی آی حکومت وکړو نو دا 1000 ارب روپے دا صبح قرضدار ده. 1000 ارب روپے د سرو زرو ملک، د زمرد ملک، د ګیس او پټرول او ځنګلات او د ټول معدنیاتو ډک وطن دا ولې دې مقام ته راورسېد؟ دا ذکرونو تاسو به حیران شئ چې زمونږ په دې پاکستان کې هر ورځ یو ورځ نه هر ورځ پرون و نن و سبا څومره غلا کېږي؟ 11 ارب روپۍ غلا کېږي. 11 اربه 1100 کروڑ روپے هر ورځ غلا کېږي. راجولی خان اوی چې په حلقه فی کې 25 د 13 کالو نه ان پی مسلط تا ځکه د دې حلقې د عوامو تقدیر نه بدلیږي. او تاسو دغه نمخ کې د غترتا هم مینه ورکړی وه. د دې علاقې منتخب منبر او د وزارت دغه کرسۍ زمونږ او ستاسو د هوډ په ذریعه دغه نصیب شوي وه. دا کردار هم ستاسو وړاندې دی چې موږ او تاسو ته کوم داروارو 3 ځله موږ او تاسو دغه انتخاب وکړو او هغه ته خپل پیرزونه او مینه پیش کړو. خو افسوس خبره ده که زه نن د دې ځای نه تر کدالو ګورم او که زه د هغه چې دی نو تر صابر او ارمل یاسین ګورم، که زه امازو روډونه ګورم، که زه د چملي د هسپتال خبره کوم او که زه په دې ملک کې د بجلۍ د لوډشیډینګ په حواله باندې د ستنې او ټرانسفارمر په ضرورت په حواله باندې نو که دا خبره وکړو چې دا د نش برابر دي او موږ دا دومره اوږده د نمایندګۍ سوچ په هغه نشنلیست باندې کړی دی. همیشه یې راته دا خبره کړې ده د پښتنو د حقوقو او د پښتنو د وسایلو جنګ دی. نه پوهېږو
که د پښتنو د وسایلو جنگ دغه وي چې پښتنو ته به کډې په سر کېږي، د پښتنو میندې خویندې به سرتوري کېږي، او دی به ځان له خپلې ماڼۍ جوړوي، پیربونو اساسې به جوړوي. نو زما په خیال د بشیر ورور خبره ده چې بیا خو زمونږ او ستاسو جرګه ضروري ده، او که چېرې موږ د قومي نماینده خبره کوو دغه د پلار نه راوالی تر هغه پورې هم دې کام د هغه سره مینه او سود کړې ده. ما ته هغه یو وی روډ یې کړی دی. ما او که چېرې په دې 15 کاله کې د هغه د پلار په هغه 15 کاله کې صرف یو روډ زما ضرورت وي، ما ته د هسپتال ضرورت نه وي، زما قوم ته د نورو سړکونو ضرورت نه وي، زما قوم ته د بجلۍ او د ستنو د نور چې د مسایلو چې څه مسالې نه وي، نو بیا خو دا ټیک ده. بشیر احمد وویل چې عوام د یو ځل د جماعت اسلامي په نیک او صالح قیادت اعتماد وکړي. که موږ د عوامو په معیار پوره نه وو بیا دې ووټ نه راکوي. خان ته وګوره کنه، دې خان ته وګورئ، پرون استعفا ورکړه د دې سیټ نه، دا کم چې په نن وټونه دي هم دې استعفا ورکړله، هم دې خان کاکا استعفا ورکړله، او نن ستاسو ورته راځي زه بیا ولاړم. ولې ولاړې یار څه چل دی؟ ته ما پورې خندنې کوې؟ نو ته منتخب کړی نه وې ما، نو ته په اسلام آباد کې ناست نه وې یار، ته ولې استعفا ورکوله؟ څه چل ولې؟ دا ته ما پورې خندنې کوې؟ دا زه تا ته دومره سپک کارما، دا د نن ځوان دومره سپک شو، د ده دا اوږ دومره ذلیله شو چې یو سړی به په خپل سم اسلام آباد ته ځي وایي نن استعفا ورکوم او بیا به ریاض او ما پسې راځي چې ما له اوږ راکړه. زما دا اوږ دومره سپک دی، زما د خور دا لوپټه دومره سپکه شوه چې دا په پولنګ سټېشنو کې په ځان پسې راکاږي، او دې زه اسلام آباد ته بیا وایي زه استعفا ورکوم او نن بیا ودرېږي. د دې تپوس پکار دی، د دې تپوس پکار دی. زما په خدای قسم دی که تپوس یې مو ونه کړو رب به ډېر ناراضه شي، ډېر زیات زمونږ په دې ذلیله ورځ باندې به خفه شي چې تاسو دومره ذلیله قوم یئ، تاسو دومره د چا د خپل ځان تپوس نشئ کولی. ضلعي صدر عباس شاهین وویل چې موږ د ځوان کول د ترقۍ او پرمختګ دپاره کار کوو او د هغوی په تعلیم او تربیت توجه ورکوو. د ځوانانو د صدر او ذمہ دار په حیثیت زه دا وایم چې ځوانانو دا دور دا ډېر حساس دی، دا د سوشل میډیا دور، دا د ټیک ټاک او د انسټاګرام دور، دا د فیسبوک دور، دا د ټویټر دور. په دې دور کې چې په بړستن کې د انقلاب کم خلک په انتظار دی، دا د بړستنو انقلاب نه راځي، دا په ټیک ټاک باندې به انقلاب نه راځي. ځوانانو راځئ وا، تحصیل ته به ورځو، تاڼې ته به ورځو، اسپتال ته به ورځو، ظالم له به لاس نیسو، د مظلوم مرګتیا به کوو. د دې کلي کونډې ستاسو په انتظار دي، د دې کلي یتیمانان ستاسو په انتظار دي، ستاسو په مټو کې زور دی. د اټم بم نه لوی طاقت چې کم دی دا ځوان دی، ځوان د انقلاب نوم دی، ځوان د تبدیلۍ نوم دی، ځوان د امید نوم دی، ځوان د جذبې نوم دی. ځوانانو ځان ته مه ګورئ، قطع وبره سوچ مه کوئ، راځئ له جماعت اسلامي ملګري شئ. شمولیتي تقریب ته مقامي امیر ریاض خان په خپل خطاب کې وویل چې عوام نور د سیاسي مداریانو نه امید دي ځکه به جماعت اسلامي کې شمولیتونه کوي. موږ مقامي خلک د دې ځای ناست یو، تاسو ووایه په دې خاوره باندې کم از کم د خلکو 15 کاله ایم پی ای توب وکړو. دا دویم پیریډ د مقامي تحصیل دویم پیریډ پوره کېدو والا به انشاءالله. تحصیل ناظمان زمونږ د دغه ډلې نه آیا دا قوم به د بدلون لپاره موقع ورکوي که نه ورکوي؟ الله به ما ته د حالاتو پته ولګي چې یاره زه بل روډ لم موقع ورکم، او زمونږ محرومه حق کسي دي. دلته سړي د چند مفادو سیاست دی، زه د کام سیاست کوم د کام د خدمت په بنیاد او د اسلامي تحریک په لاره باندې. مونږ وایو کم از کم دا جماعت تاسو لږ غونډې وګورئ، چرې ورته مه راځئ خو لږې واورئ، لږه مو که راکئ. زما کدال رونه دي، زما د مینې رونه په دې بیپل کې ناست دي، نو ما ته به د مینه کې هم د ناستې ځای نشته، زما په کدالو کې هم د ناستې ځای نشته.
نو کم از کم زه وایم دا موقع دې وروڼو له ورکړئ واورئ کو مزه یې درکړه خوند یې درکړو نو ملګري چې یې که نه وه نو بیا هم زما وروڼه